زما د دین اسلام معزز مسلمانانو ورونو، الله جل جلاله په دنیا کې انسان اشرف المخلوقات پیدا کړی او دی انسان ته الله جل جلاله عقل ورکړی دی چې د دې عقل په ذریعه سره دا انسان د ښه او د بد پہچان کوي، ښه کار هم پیژني او بد کار هم پیژني. او بل طرف ته الله جل جلاله زناور پیدا کړی دی او هغې له عقل نه دی ورکړی، ځکه هغه د ښه او د بد پہچان نشي کولی. هغه خو د شعور په ذریعه سره چې الله ورته شعور ورکړی دی دا پہچان کولی شي چې د اور نه ځان بچ کوي، د کندې نه ځان بچ کوي، د اوبو نه ځان بچ کوي. که ته ډېر کرته اوبو ته راکاږې، اور ته یې راکاږې، نو هغې به ځان چې کوم دی نو اوبو او اور له نه ورکوي. خو لیکن د دې خبرې پہچان هغه نشي کولی چې زه دا کم خوراک کوم دا زما د مالک پټی دی او که نه دا پردی پټی دی، خو هغه ورځي او هغه بلا تمیز چې کوم دی نو خوراک. نو څه ناڅه فرق چې هغه کوي د خپل ذات د نقصان او د فایدې دپاره، نو هغه د شعور په ذریعې سره کوي. او انسان الله جل جلاله اشرف المخلوقات پیدا کړی دی، په ټولو مخلوقاتو کې ورته لوی نسبت ورکړی دی، شرافت او عظمت یې ورکړی دی. د دې په بنا سره دا انسان دا چې کوم دی نو د ښه او بد پہچان هم کولی شي او د پردي او خپل تمیز هم کولی شي. بیا الله جل جلاله چې څنګه د دغه زناورو دپاره د هغوی د ذهن مطابق او د هغوی د شعور مطابق خپل خپل حدود او بونډرۍ مقرر کړي دي، دغسې د دې انسان دپاره چې د ده سره عقل ورسره د خپلې بونډرۍ دي او خپل حدونه دي چې دا انسان به چې کوم دی نو دغه حدونه نه کراس کوي. او دی چې په معاشره کې ژوند تیری نو دی به ډېر پاکیزه چې کوم دی نو ژوند تیری، ډیر د سکون او آرام ژوند به ځان ته برابرۍ مهیا کوي به او تیری به د شریعت د حدودو تحت. په دغې سکون والا ژوند کې یو څیز چې کوم دی نو هغه د زندګۍ د تیرولو آداب دي، چې دا انسان څنګه خپله ژوند په یو طریقه باندې او په یو اسلوب باندې ورواچوي نو دا به بهتر کیږي. نن سبا په دنیا کې د ټولو نه لویه بیماری هغه دا بیماری ده چې انسان ته ذهني سکون نه وي. زمونږ ذهن ته خو دا خبره راځي چې چېرته به معاشره کې به نن سبا د چا نه خپه کټ شوي، د چا نه به لاس کټ شوی، د چا به سترګې نه وي، د چا به ژبه نه وي، د چا به غاښونه نه وي، د چا به بچي نه وي، د چا به جیداد او پټی کټی نه وي. نو هغه ته به دا ډېره لویه مسله وي او هغه به په دې باندې د خپلې زندګۍ نه تنګي. خو ګوره یاد ساته ډېر خلک به تاسو داسې ووینئ چې هغه به په دنیا کې ژوند تیری، د هغې به خپې ام نه وي، خو چې تپوس ترې کوې چې ژوند دې څنګه تېرېږي نو هغه به سبحان الله الحمدلله سره تعالی جواب درکوي چې ډېر بهترین تېرېږي. او ډېر خلک به داسې ووینئ چې د هغو سره به بینک بیلنس مال به وي، جیداد به وي، بچیان به وي، دبدبه او زور به وي، قوت به وي، خو لیکن که تپوس ترې وکړي ژوند دې څنګه تېرېږي نو هغه به وایي تپوس یې مه کوه او داسې خراب تېرېږي. معلومیږي دا چې دا ژوند د دې یو خپله طریقه ده، دا چې کله تېری او په هغې طریقه باندې تېری نو ته به خوشحاله، خو چې د هغې طریقې نه خلاف تېری نو ستا زړه ته به چې کوم دی نو سکون نه میلاوي. ته به بیا خامخا چې کوم دی نو تاسو به ډېر کرته اورېدلي دا کم ملګري ګرځېدلي یو خوا بل خوا، نو داسې کسان چې کله اوده کېږي نو لپه ګولۍ خوري، چې لپه ګولۍ نه یې خوړلې نو هغه ګوره اوده کېدی نه شي، خوب وله نه ورځي. دا ولې؟ دا وجه دا ده چې دیو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې د زندګۍ د تیرولو کوم اسلوب او طریقه ده په هغې طریقه باندې نه تیری. بس
زمونږ د حضرت باباجي نور الله مرقده یو مرید دی په دې سوات هغه وی زه کالام تتلمه د کالام دا روډ په خوانه ډیر زیات خراب او غټي 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 وي پکې چې یو ټیر به لاندې ور گزار شونه بیا کوششتونو خاطر گاډي زما سه یو سیټ باندې یو انګريز کېناس کالام ته چکر لته چې کله انګريز کېناس نو چې څومره کسانو گاډي مزل وکړو بس سټونه وګد کړه او څومره خلکو په گاډي کې جو ټول ود شو خوب کې خزړی دا کوم دینو طاقت نه بس خوب سړی لورشي جو ود شي چې کله ود شو چې د انګريز وې عزت شي وټه په ولما په لاس باندې ماته وی چې را پاسه تا نه ته پوس کوم په انګلیش کې لګیاو مو دوی چې څه ته پوس کې چې تاسو دا کوم چې دا خلک څومره خراب روډ دی گاډي او چتیږي او اخلاصيږي دی خلکو کومه ګولې خړل چې په اسانه سره چې کم دینو دی ود شو داره په دې گاډي کې موږ د ایسیګانو په کمرو کې په غټو غټو پومونو پستو بسترو کې خوبونه ناراضي او دیو په دې گاډي کې اسمان ته اوچتيږي او لاندې دي او بیغمه ودی او خناره کوي دیو کومه ګولې خړل هغه ګولې ما ته وخای چې ځان لمر واخ یمه ته وی چې سبا دیو یو ګولې خړل او هغه ګولې چې تا مخري نو طالب هم د قصي خوب درځي ما ته وی چې کومه ګولې ما ته وی چې د لا اله الا الله محمد رسول الله ګولې دیو خړل دیو ایمان راوړی دی دیو مسلمانان دی او ته انګريزه کافری ته هم د لا اله الا الله محمد رسول الله دا ګولې یخره طالب هم د قصي خوب درځي تا ته هم د زړه سکون ملاوي هغه حیران شو چې لکه ګور مسلمان ته په دومره سخت مصیبتونو کې دومره سخت چې کم دینو فاقو کې دومره په نهروالي کې د هغه باوجود د بیغمه زندگی تیرې سکون والا زندگی تیرې نو عرض می دا کاو چې دا زندگی به ولی سکون والا انسان تیرې دا به ال تیرې چې د زندگی د تیرولو کم آداب دي د معاشري د تیرولو کم آداب دي انسان هغه اپناو کی نو دی انسان ته په خپل چې کم دینو الله جل جلاله هغه سکون نصیب دغه آدابو کې یو د معاشري د مشر احترام دی په معاشره کې چې وخت رینو د مشر احترام بکی اوس دغه مشر برابر خبره ده کده ته الله جل جلاله د عمر د وجنه مشري ورکړل یا دغه سړی استافلار دی د یو رښتې د وجنه هغه ته چې کوم دینو مشري ورکړل یا دغه رښتا ستا مشرور دی د دې مشرۍ د وجنه ورته رښتا ورکړل یا چې کوم دینو دغه یو عالم دی او داغه ته د علم د وجنه چې کوم دینو دغه مشري ورکړل یا په معاشره کې یو نیک انسان دی او هغه د دې نیکوالي د وجنه مشري ورکړی دا نو ته به داغه عزت او احترام هغه علماء کرام فرمایي کله دی بل ته د عزت پسترګه وکته تا ته به کوم دی نو د عزت پسترګه وکتل شي خو کچاري دی بل ته سپک نظری وکړه نو څوک څه پاگل نه دی چې ته یو کس لا په معاشره کې عزت نه ورکې او هغه ته عزت تر موږ د صحابه کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین د هغه سیرت وګورو دغه سي اے د رسول الله مبارک سیرت وګورو او د هغه نه اوچت د انبیای کرامو نواخلا تر د الله جل جلاله پوری مون آداب وګورو د الله جل جلاله چې هغه د خپل بندګانو سره په کم ادبي شکل کې پیش راځي نو انسان حیران شي حضور نبی کریم سرور دو عالم محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایو ادبنی ربی ما تزما رب ادب اخود فاحسن تادیبی او زما رب ما ته ډیر بهترین ادب خود لري د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم متعلق راضی چې هغه به د خپل ملګرو دومره ادب او احترام کا او دومره په خسته طریقې سره به ژوند تیراو چې یو صحابي دی ډیر خوبصورت صحابي دی نوې نوې ایمان راوړی
جریر ابن عبد الله البجلی نومې رضی الله تعالی عنہ جریر ابن عبد الله البجلی او په هغه زمانہ کې ورته صحابه کرامو چې کم دینو یوسف ثانی وی یوسف علیه السلام ته هم الله جل جلاله ډیر خپل حسن ورکړو او دغه صحابي ته هم الله جل جلاله چې کم دینو ډیر بهترین حسن ورکړو دې په بنا سره ورته صحابه کرامو دویم یوسف وی دا صحابي د اصول دي شوی دی ایمان راوړې پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم په یو مجلس کې ناس دا صحابي د لری نه روان دي نور صحابه کرامو دا خبره دي چې غټه ونه منو غنله چیرې یو صحابي د پرون ابل ورځ ایمان راوړې دي او دومره درجه نشته د بس راځي چې په کوم ځای کې کېناست جو کیبن حضور مبارک چې څنګه ولید نو د لری نه روان دي فورا حضور صلی الله علیه وسلم په خپل ځای باندې ودرېد او چې کله ودرېد دا صحابي را نږدې شو نو دا صحابي خپل او چې کله د کینینو حضور صلی الله علیه وسلم د ودرې چې لک صبر وکینم د حضور صلی الله علیه وسلم چې کوم صادر مبارک ته نو حضور صلی الله علیه وسلم دا غي پلوونه نسی او دته خوري وای زما په دې صادر باندې تکي دا وس کشر دی خو رسول الله مبارک دهغه ادب او احترام د څه د وجنه کوي د دې وجنه کوي چې زه معاشري ته وخېما دا خلک زمانه اخلاقیات زده کی دغه صحابي ادب وشو نن به دغه صحابه چې په مجلس کې کم ناسو دغه صحابي ادب کوي دغه صحابي ورکوټه دی سبب د رسول الله مبارک چې کم دینو دې سکی د ادب او احترام صحابه کرام خو عاشقانو پر رسول الله مبارک باندې داسې عاشقانو چې سرشیندلي عاشقانو په معمولی خبره باندې با صحابه کرامو تور او چتول د الله رسوله ما ته وخایا کته ته د چانه معمولی غونډه کې څه تکلیفي ستاد آداب او خیال نه ساتي حکم کوا چې سر دې کټ کو رسول الله مبارک ورته ارشاد فرماینا د صبر مظاهره کوي د احتیاط مظاهره کوي اسنه خلق دا خبره شوره کی دا خبره خوره کی چې د پیغمبر د مسلمانانو پیغمبر چې کم دین هغه د ځان سره تور راوړی دا او خلق قتلې نو رسول الله مبارک خلقو ته آداب خودلیو احترام انسانیت خودلیو تر دې حد پورې چې رسول الله مبارک دا تمیز هم نه کړي چې یو سړی مشر دی کافر دی ولې نه دی خو رسول الله مبارک د هغه د هغې سپینو ډکو د ګیرې خیال ساتلی استاسو اسی اندازه ولګوئ زمونږ په معاشره کې د آدابو د سرې نه نوم نشته دی مشر موجودی کشر د سرې نه دا وای نه چېرې په دې مجلس کې مشر موجود دی پخوانه زمانه کې به چې کوم کشرانو نو هغو ته الله جل جلاله داسې یو خلقتي او داسې پیدایشي چې کوم دی نو یو اخلاقیات ورکړي چې د مشر مخې ته به هغو خوله نه وازوله خوله وازول خو څه کې د مشر مخې ته به د هغو پوزیشن دا چې همیشه به سترګې ښکته نیولې نن زوی چې کوم دی نو د پلار مخې ته خپې غځوي سملی خبرې کوي موبایل میلاوي غاني ګوري او قسمه سيزونه کوي او دا د سره نه غنی نه چیرې دا زما پلار دې عزت نه پیدایم دا زما مشر دې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم هغه دغه سید جمعې په ورځ باندې یو مجلس کې ناسو او واعظ کا خلکو ته صحابه کرامو ته یو سپینګیره سړی راغی را روان دی تر دې حد پورې چې د سپونو مینس ته راغی خو په سپونو کې هغه ته د ناستې ځای میلاو نشو چا داسې ونه کړه چې لږ خوځېدلی وی هغه ته یې ځای ورکړی بیا ځای میلاو شو خو لږ وخت په هغې کې ولګېد رسول الله مبارک د منبر نه آواز وکړ من لم یوقر کبیرنا کم یو کس چې هغه د مشر قدر نه کوي
په ماشوم باندې شفقت نه کوي نو عجیبه دومره عظیمه جمله ارشاد او فرمایله فلیس منا دا سړی ګوره زمانه نه دی. اوس د دغه ضعیف او د دې مشر ناقدری نه وشوي خو دومره پوری شوی چې د هغې په ناسته کې لږ لیټوالی راغلی او تاخیر راغلی څوک ونه خوځېده. رسول الله مبارک خو آداب دا ښودلي دي څوک مشر راشي نو په کار دا ده او بیا تاسو ته د مشر تشریح ما وکړه که دا مشر د علم په لحاظ سره عالم دین دی اگر چې په عمر کې ته لوی خو د علم مرتبه دا اوچته ده لہذا د به قدر د ته به ځای پرېږدي د ته به سب کې ځای پرېږدي که دا مشر د عمر د وجې نه دی د سپینګیری دی په کار دا د ځای پرېږدي. علما کرام وایي چې مشري دا چې د مشرۍ قدر وشي نو اله میلاویږي انسان ته مشري اله میلاویږي چې دا انسان د مشرۍ قدر وکي. مطلب څه دی تا د خپل یو مشر قدر وکړو اله به ګورې ته مشر کېږي. یاد ساته که د مشر قدر دی ونه که نو دا مشري ډېر لوی منصب دی دا مشري تا ته نشي میلاویدی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک ارشاد فرمای چې کوم یو انسان د مشر قدر وکي دی به تر هغه وخته پورې نه مري تر څو پورې چې دی مشر شوی او چا قدر نه کړی. د حدیث نه څه معلومه شوه؟ د حدیث نه دا معلومه شوه چې کوم یو انسان د مشر قدر کوي نو دا انسان به الله جل جلاله مشر کوي دته به ډېر عمر ورکوي او کوم یو انسان چې د مشر قدر نه کوي نو ګوره یاد ساته دا مشر دا سپینګیری دا بوډا دا بابا د الله جل جلاله په نسبت باندې څومره قدر دی. زه یو دوه درې احادیث تاسو ته د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي. حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله په معراج په شپه باندې حضور صلی الله علیه وسلم بر اسمانونو ته لاړ نو جبرئیل امین حضور صلی الله علیه وسلم به ودراو چې په کومو اسمانونو کې به خلکو انبیاء کرامو څومره فرشتي به وي نو هغه به راتلي او د حضور صلی الله علیه وسلم د بوسي به یې کوله او د هغوی سره به یې مصافحه کوله سلام به یې کوه. خو یو اسمان ته چې کله حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم او جبرئیل امین هغوی ورسېده نو جبرئیل یو شیخ ناست دی یو بوډا ناست دی یو بابا ناست دی. حضور صلی الله علیه وسلم په دې انتظار و چې دی به راشي او زما سره به سلام وکړي. جبرئیل امین حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته وی د الله رسوله په دې سړي پسې ورشه او ته ورسه سلام وکړه. حضور صلی الله علیه وسلم روان شو او سلام یې ورسره وکړه. تپوس یې کوي دا څوک و؟ وایي دا شیخ الانبیاء. شیخ الانبیاء څوک دی؟ دا نوح علیه السلام دی. زه اوس ولې سلام کومه؟ ځکه چې د عمر ډېر دی او د ږیره سپینه ده. ته مې وله سلام له ځکه بوتلې جبرئیل امین ورته وایي چې ځکه د عمر ډېر دی او ږیره سپینه شوې ده د دې وجې نه دی به تعالی سلام له نه راځي. د دواړو جهانو سردار دی ته به چې کوم دی نو دله سلام له ورځي. د الله جل جلاله په نسبت باندې زمونږ د دې سپینګیرو ګوره دومره لویه مرتبه ده. کاش که دا مرتبه مونږ د کشرانو چې کوم دی نو وپېژندلې او د الله جل جلاله په نسبت باندې دومره لوړه مرتبه ده. حلیة الاولیاء کې امام ابو نعیم رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی. غور سره واورئ دا حدیث او خپلو کشرانو ته یې ګورئ ووایئ. یو حدیث نقل کړی دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي چې کله یو انسان په اسلام کې اویا کال عمر تیر کی نو الله جل جلاله وی بغیر د حساب کتاب با د دې سپینو ډکو د خاطر د جنت ته داخلو. او چې کله یو انسان په اسلام کې اتیا کال عمر تیر کی د بوډا شي ضعیف شي کمزور شي
نو حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمای دی انسان تبع الله جل جلاله حق د شفاعت ورکی. حق د شفاعت څه مطلب؟ دل الله جل جلاله په آخرت کې دومره لوړه مرتبه او درجه ورکی چې دته به وایي چې ستا په خپل خاندان کې یا په عامو خلکو کې څومره خلک خوښ دی ته د ځان سره جنت ته بوځه. اوس څومره لوړه مرتبه ده د الله جل جلاله په نسبت باندې. نو آیا موږ له پکار نه دي چې د خپلو مشرانو قدر وکړو؟ پکار دی او که نه دي؟ دا پیغام خورول پکار دی او که نه دي؟ دا پیغام خورول پکار دی. معاشره ګوره د څه د وجې نه برباده شوه. وایي د مشر قدر کوئ ځکه چې د دغې مشر نیکۍ وایي ستاسو نه زیاتې دي. ده په دنیا کې عمر ډېر تیر کړ چې عمر ډېر تیر کړ نو نیکۍ زیاتې دي. لهذا ای نوجوانه، ای وړوکیه، ای ماشومه، ته د دې خپل پلار، د دې خپل کلي، د دې خپل ګاونډ، د دې مشرانو چې کوم دی نو قدر وکړه، احترام وکړه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو حدیث مبارک کې ارشاد وفرمایه، نزهة البساتین کې دا حدیث راوړی چې کله یو انسان بوډا شي او د ده ږیره سپینه شي نو الله جل جلاله سحر او ماښام د دې بوډا او د دې ضعیف کمزوري سپینګیري مخ ته د نظر په رحمت په نظر باندې چې کوم دی نو ګوري هر سحر او هر ماښام. او څه ورته وایي؟ ای کمزوریا، ستا په اسلام کې چې کوم دی نو وجود کمزوری شو، ستا غوښه ورجېده، ستا پټ نری شو، ستا طاقت ختم شو، ته زما نه حیا وکړه ځکه چې ستا د دې سپینې ګیرې نه ګورې ما له حیا راځي. دا الله جل جلاله دغې کمزوري انسان ته، دغې بوډا بابا ته هر سحر او ماښام سبق وایي. اوس د الله جل جلاله په نسبت باندې د دې مشرانو دومره قدر دی، دومره عزت او احترام دی، قسم د انسان حیران شي معاشره کم وخته تلې ده. زما جوان دی د سرې نه دا وایي نه چې زما مشر په لاره باندې روان دی. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د صحابه کرامو دی دور ته سوچ وکئ. د حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه متعلق راځي عمر دومره نه دی. بعضې صحابه کرام هغې وایي چې په اومه هجرۍ کې ایمان راوړی دی، خو لیکن راجح خبره دا ده چې په مکه مکرمه کې د ایمان راوړی دی او د مخکې نه مسلمانو. او دومره ادب او احترامو، دومره ادب او احترام چې ورځ رسول الله مبارک د مدینې په یو کوڅه کې روانو، د کوڅې په هغه سر کې چې حضور مبارک یې ولید نو فورا چې کوم دی نو یو بله کوڅه اختیار کړه، پټ شو. چې پټ شو نو حضور صلی الله علیه وسلم پسې داسې ورغې خدای پیدا نه کړ. حضور صلی الله علیه وسلم سیده مسجد نبوي ته لاړ او په دې خیال باندې لاړ چې دی به زه په مسجد نبوي کې ومومم او تپوس به ترې وکړم چې ته زما نه ولې پټ شو، ته چېرته تلې؟ مسجد نبوي کې حضور صلی الله علیه وسلم کېناسته. لږ وخت بعد حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د تشریف راوړ. حضرت ابو هریره رضی الله تعالی عنه د خپل نوم عبدالرحمن دی، پلار نوم یې صخر دی، عبدالرحمن ابن صخر. ابو هریره ورته دې وجې نه وایي چې کله ورکوټی و نو ده به د پیشوګانو سره چې کوم دی نو ډېرې مینه به یې کوله او لبې به یې ورسه کولې. نو د ده سره هریره چې کوم دی نو هره اصل کې پیشو ته وایي او هریره پیشونګړۍ ته وایي، پیشونګړۍ ته. نو ده به ډېرې لبې د پیشوګانو سره کولې چې ورکوټی و، تر دې حده پورې چې اکثر به چې کوم دی نو پخوا نه به د دې عربو وسمي پاتوپونه چې اغوندي نو د هغې غټ غټ نستوڼي، نو ده به پیشو د ځان سره راواغسته د خپل نستوڼي ته به ورویشته او بیا به یې داسې ونیو ګرځاو به. نو یو ورځ صحابه کرامو ولید، حضور صلی الله علیه وسلم ولید دا پیشو اوسه ورسره و، نو دغه نوم یې وله کېښو ابو هریره. ابو په معنا اصل کې د پلار سره راځي، خو کله چې په داسې معناګانو کې استعمال شي نو د صاحب په معنا سره راځي، یعنی پیشو والا. نو د ده دا نوم د حضور صلی الله علیه وسلم د خولې نه وته او دومره یې خوښ شو چې ټول عمر به یې خلکو ته وایي ما ته به ابو هریره وایي، عبدالرحمن به راته نه وایي. او د رسول الله مبارک سره دومره نږدې پاتې شوی دی
چې 2383 احادیث چې کوم دینو د حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ منقول هر وخت کې به د رسول الله مبارک خواته اوسېده هر یو خبره به د رسول الله مبارک محفوظ کوله یو ورځ کور ته لاړ حضرت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ د رسول صلی الله علیه وسلم د مجلس نه لاړ کور ته څنګه کور ته لاړ نو ډیر عمر دی مور ورته وی چرته تللی وی د رسول الله مبارک مجلس ته تللی وم خو ډیر او په جړای کو واپس چې کم دینو رسول الله مبارک مجلس ته راغی رسول الله مبارک ورته وی ولې جاړې ابو هريره وی جی مور می ووالم وی چې ته بیا د مجلس ته تللی وی تا ته ما ویلی نو مور له ایمان نه راوړې چې دې سړی څه بنه خوځي ته بیا تللی د الله رسوله مور ته مې دوا وکړه چې مسلمان واپس لاړ رسول الله مبارک دعا وکړه چې د مور مخامخ سونو جاړي مور راځه نن دی د رسول الله مبارک مجلس ته لګ بوزم زویا نه زما تاسو یې نه مګوره آینده ښکارا نشي ډیر سوال مینه ته وکاو دا مور را روانه کړه چې چرته د رسول الله مبارک دعاګانې نو هغه بیا چرته رد کی مور را روانه ده په غوسه را روانه ده چې کله را نږدې شو نو رسول الله مبارک ته تپوس وکړه ابو هريره مور دې څه له راوسته مور د لرې نه آواز وکړ د الله رسوله ایمان راوړو راغلی ما ایمان په تا باندې راوړم ایمان په رسول الله مبارک باندې راوړ او مسلمان شو نو دغه ابو هريره یو ورځ د رسول الله مبارک سره په دې کوڅه کې لیدل کتل وشو فورا یو بلې کوڅې ته لاړ وتښتېد څه وخت تېر شو بعد کې مسجد نبوي ته راغی رسول الله مبارک ته تپوس وکړه ابو هريره ته ولې زما خواله رانلې سلام دې ولې نه ته چېرته تللی وې ورته وایي د الله رسوله چې ته مې ولیدې نو ما ته ځان رایاد شو زه په دغه وخت کې په غټ اودس کې وم اودس مې نه و ما دا ونه ګڼله زما دا برداشت کېده نه چې زه دې په اودس کې نه یم او په بېلمازه دې د رسول الله مبارک سره د هغه د پاکو لاسونو سره لاس ولګومه دا مې برداشت نه کړه د دې وجې نه وتښتېدم لول مې ولامبله اوس رالمه ستاسو چې کوم دی نو سلام کوم او ستا د پاکو لاسو سره لاس میلاوه دا صحابه کرام رسول الله مبارک ورته وی ولې چې کوم دی نو داسې تلې انسان مسلمان دا نه جنوب کېږي دا نه پاکېږي دا څښا کېږي نه د ده خوله پاکه ده د ده وجود پاک دی دی سلام کولی شي دی ورته وایي د الله رسوله برداشت کولی مې نه شو چې زما د اودس نه یو ستا سره دې زه سلام وکړم دا و د صحابه کرامو د آداب و خیال د رسول الله مبارک سره دا پوزیشن یو ټکي ته داسې احترام د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه متعلق راځي چې ورځ په یو سفر باندې روان دی یو باندچی را روان دی ډیر په بد حالت کې دی کپړې څخه دي د خولو بوی ته خیږي د فورا چې کم دی نو خپل اسود را ولاندې ورکوس چې کله ورکوس شو نو خپل پټکې مبارک لري کو د دقه باندچی په سر باندې کېخو خپل صدر مبارک لري کو دی باندچی ته ور واچاو او بیا دغه باندچی په خپل اس باندې سور کو د خپل اس مهاري ونی و دی روان دی وای چرته چې زینو الته کې دی بوزم نوکرانو دې تپوس وکړه صاحبه دا خو یو باندچی دی او عام سړی دی ته ولې د دې دومره خیال ساتي ته خو د امیر المؤمنین د باچای وخت زوی وی ځکه خو دا کار کوم چې د باچای وخت زوی ما دا ځکه کوم چې یو ورځ دی ما لیدلی و دی راغلی و زما د پلار لاس یې ښکول کړي و دی راغلی و زما پلار وله په سر باندې لاس یې ښودی و زما ضمیر دا ونه ګڼله چې دی دې زما نه دغسې واوړي او زه به د باندې شفقت او د ادب او احترام چې کوم دی نو هغه ښېګړه د سره ونه کړم دا و د صحابه کرامو آداب د یو څیز خیال ساتل نن زموږ معاشره کم حد ته تلې ده هغه شیخ حسن جان رحمه الله به یو قصه بیانوله مشهوره قصه ده یو هلک و چېرته کې یونیورسټۍ کالج کې هاسټل کې اوسېده د هغه
ډیره چرچا وه او ډیر پرته پته وه. خلک ملګري وو په کمره کې ورسره. ناګهانه یو سړی راغی او د ده ملاقات دپاره تیلی کې اوس څه ورسره دي چې څنګه دی راننوت نو دا سړی ډېر کمزوری دی، پیزار یې شلېدلی دی، کپړې په خټو څخه دي، ټوپۍ هم چې کوم دی نو پکولې کوک پروت دی. دې ملګرو د ده نه تپوس وکړه چې دا څوک دی دا سړی؟ ده ورته وویل دا زمونږ د میخو نوکر دی، زمونږ د میخو نوکر دی. چې کله دا هلک بهر ته ووته د چای دپاره څه فروټ څه به یې وله راوړه نو دا ملګري پوه شوي وو چې دا سړی د میخو نوکر نه ښکاري، دا به بل څوک. د دغې بوډا نه یې تپوس وکړه صیبه د پلانکي هلک ستا څه دی؟ جي دا خو زما بچی دی، زه د پلار یم. ملګرو ورته ووایي ده خو مونږ ته اوس ووایي چې دا زمونږ چې وایي څه له راغلی؟ وایي د زوی سه مې ډېر وخت شوی و، خرچه ختمه شوې وه، د چا نه مې څه قرض روپۍ راغستې دي او دله مې راوړل. د چا نه مې قرض روپۍ اغستې دي او دله مې راوړل دي. چې ما وی اسې نه د خپلو ملګرو مخې ته چې کوم دی نو کوسترګې راشي، چېرته پارټي کوي، پیسې ورسره نه وي، کمزوری نو د دې دپاره مې قرض راواغستې او دله مې راوړې. وی جي ده خو مونږ ته ووایي چې دا زمونږ د میخو نوکر دی. پلار یم وایي د اشنغر پوښتنو یو هغه ورته وی او بلکل دی چې څه وایي نو ټیک وایي، د ده مور چې کوم دی نو هغه میخه ده او زه یې نوکر یم، زه یې ساتم. نو زمونږ نوجوان دغې طرف ته ولې لاړ؟ د صحابه کرامو تعلیمات ولې هیر شو؟ د آدابو خیال ولې هیر کړی شو؟ د مشر قدر او عزت ولې ختم شو؟ را پاسېدل پکار دي، د دې مشرانو نه دواګانې اخیستل پکار دي. دا مور او دا پلار یاد ساته دا ګوره ستا دپاره په کور کې جنت دی. بیا به ارمان وکړي لاس به ومروړي چې یو معامله راشي کاش چې مور او پلار مې موجود وي او په دې معامله کې مې دیو ته ویل وی او دیو لاس اوچت کړی وی او زمونږ دپاره دعا غوښتې وی، نن به هغه دعا قبوله شوې وه. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي بعضې دواګانې داسې دي چې د الله جل جلاله په در کې او د دې دوا په میز کې ګورې هیڅ قسمه پرده نشته دی چې څنګه وغوښتلی شي هغه دوا نیغ په نیغه قبلیږي. په هغې کې یوه دوا حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي ستا د مور او ستا د پلار دوا ده. د حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله تعالی عنه متعلق راځي څومره اوچت هستی ده، یو مجلس لګېدلی دی، د بخاري روایت دی. حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم اکابر صحابه کرام ناست دي. حضور صلی الله علیه وسلم تپوس وکړه ما ته به څوک ووایي چې داسې یوه ونه ده چې په فایده کې په شان د انسان ده، داسې یوه ونه ده چې په فایده کې په شان د انسان ده، دا کومه یوه ونه ده؟ ټول صحابه کرام خاموش. عبدالله ابن عمر له جواب ورته دی غلی دی، د ځان سره دا جواب زغمی تر دې حده پورې چې مجلس برخاست شو. حضور صلی الله علیه وسلم ورته ووی دا د کجوري ونه ده چې تنه هم چې کوم دی نو فایدهمنه ده او د ده میوه هم چې کوم دی نو فایدهمنه ده، پاڼې هم فایدهمنې دي وغیره وغیره. چې کله کور ته لاړو نو دا عبدالله ابن عمر خپل پلار ته وایي عمر رضی الله تعالی عنه ته چې ابا جانه ماله په دغه وخت کې دا جواب راته، نو بیا دې ولې نه وی جواب؟ وی زما جرأت نه کېده چې ابوبکر دې ناست دی هغه له جواب نه ورځي، عمر دې ناست دی هغه له جواب نه ورځي، او زما به خوله کولاو شي او زه به چې کوم دی نو جواب ویم. د دغه شرم او د حیا او د ادب او احترام د وجې نه ما چې کوم دی نو رسول الله مبارک ته دغه جواب ونه ویلی شو. دا وګوره آداب یې ښودلي وو، خپلو کشرانو ته یې آداب ښودلي وو. نن زوی راپاسي خبرې څه کې پلار ته کنځل کوي، قسم دی مونږ اورېدلي پلار ته کنځل کوي، پلار ته ردې بدې وایي، په پلار پسې پاسي، رور په رور پسې پاسي، د مشر د احترام مکمل ختم شو، قدر او عزت مکمل ختم شو. دې مشر له خو الله جل جلاله فوقیت ورکړی دی، د دې د آدابو خیال خو الله جل جلاله ساتلی دی. الله جل جلاله وایي یو مشر دې راشي زما خواته
د قیامت په ورځ باندې مال حیا راځي چې د متعلق زدا فیصله کوم چې دا جهنم ته گزار کوم دته به زویم چې جنت ته ځه نو چې یو سیز لا یو شخصیت لا الله جل جلاله دومره قدر او عزت ورکړی نو ما او تاسو شی یو چې مونږ بدله قدر او عزت نه ورکړو نو اسې د نن نه بعد د چا داسې اراده ده چې ان شاء الله تعالی مونږ به د مشر قدر او احترام کوو هغه مشر داسې ضروري نه ده چې زمونږ لري سپینګیری جو مونږ به د هغه قدر کوو دا مشر او یا د زمونږ پلاری جو د هغه به مونږ قدر کوو خپل مشر چې سپینه ګیره ده یاد وساتئ دا خپل پلار وګڼئ خپله مشره چې هغه بوډۍ زنانه ده دا خپله مور وګڼئ دا خپله نیا وګڼئ چې عامه زنانه ده جوانه ده دا خپله خور وګڼئ دا معاشره به درسته شي د دې معاشرې به پرمختګ وشي زمونږ به سبا نسلونه چې کوم دی نو قدر او احترام کوي تاسو به قصه اورېدلي یو سړی و هغه چې کوم دی نو خپل پلار چې کوم دی نو یو خوړ ته ویوړ او د یو ګټ نه ورګزاره نو پلار یې ورته وویل بچیه لږ صبر وکړه د دې ګټ نه مې مه ګزارلی اخوا ګټ نه مې ګزار کړه هغه ورته وی صحیح ده هغلته کې به رویسمه خو د ګزارېدو نه مخکې راته دا ووایه چې دا ګټ دې راته ولې وخو دا ګټ ولې وی دا ځکه چې ستا پلار چې کوم دی هغه ما راوړی او ما د دې ګټ نه ګزارلی او هغه هم ماته وی چې د دې ګټ نه مې ګزار کړه ځکه چې هغه خپل پلار راوړی او د دې ګټ نه یې ګزارلی د دقې ګټونو نه به ګوره یاد ساته نوجوانه مونږ ګزارېږو ګوره د دې خپلو مشرانو قدر او احترام وکړو د دې مشرانو لمن چې کومه ده نو په مضبوطه باندې راونیسو ګوره حدیث مبارک کې راځي حضور صلی الله علیه وسلم ارشاد فرمایي اخیری حدیث ویم البرکة مع اکابرکم برکت ګوره یاد ساته دا ستا د مشرانو سره دی برکت ستاسو د مشرانو سره دی دا مشر به تا شړي تا به جدا کوي تا به وهي تا ته به ردې بدې وایي ستا ښځه به وهي ستا سره به ظلم کوي خو یاد ساته ګورې که د دې مشر نه جدا شوې نو ګورې جدا شوې چې د دې مشر سره یو ځای شوې نو ګورې برکتي شوې که څوک جدا دي د دغې مشرانو چې کوم دی نو قدر او عزت او احترام کوو ستا په دې مال کې ستا په دې پیسو کې ستا د دې مشر چې کوم دی نو حصه پرته ده ستا د دغې مور حصه پرته ده ستا د دغې خور حصه پرته ده ستا د دغې پلار حصه پرته ده د ده د دوایې د ده د خدمت د ده د کټ د پوزي د ده د وستوګنې د ده د روټۍ د خوراک دا ټول ذمهداري چې کوم دی نو په تا باندې درځي لهذا د دې خبرو دی مونږ خیال وساتو او الله جل جلاله دې مونږ ټولو ته په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړي واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین